د هغه خیال هم بیا نه ساتي چې زما د کور چلاو څنګه کیږي او د دې عالم د کور چلاو څنګه کیږي. نن په معاشره کې موږ وینو ډېر علما په 5-6 روپۍ باندې ټوله میاشت و د خلکو ته ناست د هغو لخوا بیا نور هیڅ قیمت هم نه وي، صرف هغه 5 او 6 روپۍ. پرون په یو فاتحه کې ناست وم، یو عالم را سره ملګری، دا د ژوب عالم دی، له ډېره وخته د یو کلي امامت کوي. ما ورته ویل څو تنخوا دي؟ د ډول 6 د امامت څو کاله کېږي؟ 15 کال. په 15 کاله کې د ده تنخوا مال څونه زیاته سوې ده؟ ول 2000 روپۍ په روزه کې را زیاته کړ. کوچنیانو ته سهار و ماپښین سبقان او 4 لمونځونه ول ورکوو. بس اوس که چیرې د بل کار شروع کو، دغه عالم دی زما په یاد دی وختي یووالې کار شروع کو، بیا به خلکو خبرې پسې کول. دا خو د دنیا کار کوي، دونه وخت یې ضایع کو پلانکار. نو تاسو د محمد رسول الله زندگی ته وګورئ او داسې د ټولو انبیاو زندگی ته وګورئ. د الله رسول فرمایي چې یو نبي دا رقم ته نسته چې هغه دې پسونه نه یې پیایي، خپله مالداري هم نه، له بل چا سره په مزدوري باندې دا کار کوي. نو محمد رسول الله د ځواني په اول واري کې د قریشو شپانه وو، د هغو پسونه به یې پیایل. نو مال عالم خو ایسته پرېږده. نن په معاشره کې ډېر ځوانان کار نه کوي، هغو خپل سپین ږیری پلار و کار ته درولی وي او بار بار داسې شکایتونه ما اورېدلي دي چې زما بچی له ما سره هیڅ کومک هم نه کوي، لیکن پلار یې اوس فلحاله هم په سفر کې دی، بچی قرار کور ناست دی. نو محمد رسول الله امت ته هم په دې کار کولو کې تعلیم ورکوي چې د امت ځوانان هم باید په کار باندې نه وشرمېږي، د امت علما کرام هم باید په کار باندې نه وشرمېږي.